عبدالخالق وایي د په کورم ایجنسۍ کې بالخصوص د سنټرل کورم یا لوور کورم دپاره کوم پروجیکټ روان دي چې په دې کې مختلف قسم پروجیکټ دي چې په دې کې پیسې ورکولی کېږي دې حوالې سره ته څه فکر دی څه خیال لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تو ډېره ښایسته پوښتنه دی. ته په کورم ایجنسۍ بالخصوص زموږ په سنټرل کورم کې یو ان ادارې چې هغه ته انجو یې هغه کار کوي د کلونو راځي. خلکو دا سوچ دی چې یاره سنټرل کورم به یو ګلزار شوی. سنټرل کورم کې چې ارګنایزیشن کوم فنډ ولګولو امید دا دی چې دلته به ترقي د خلکو ډېر ترقي کوم لیول دی هغه ډېر اوچات لري. دلته به د خلکو د اوبو مسالې حل شوي، دلته خلکو روزمره کومې مسالې دغه به حل شوي، دلته خلکو روډونه، هسپتالونه، سکولونه ارګنایزیشن دلته دومره کارونه وکړي چې کوم خلک سنټرل کورم نه لیدلی د هغو دا سوچ وي سره دا علاقه های لیول ترقي یافته به شوي. خو که به بیا راشي بیا یې وکړي د ارګنایزیشن ته څومره هم کارونه دي هغه ټول غیر معیاري دي. ته څومره هم ارګنایزیشن هلته کار کړی که کال تېر شوی هغه کار په ګراونډ باندې نه معلومېږي او که میاشته تېر شوي دلته د ارګنایزیشن کار صرف دا وي چې هغه په کومې طریقې د خلکو فنډ وخوري او د مو افسران دی زنده بادي هغوی چې د وسیلو نه دی صرف کله یو پیتې ته راشي یو یو ځای کې ډسټریبیوشن کوي بس هغه پټو سره وباسه شي نور بعد لري چې ارګنایزیشن کوي چې شي. ریسنټلی دوه پروجیکټ روان دي چې هغه علاقې خلکو ته پیسې ورکوي. یو ته ساده یمنې او بل ته یې د ډبلیو پي پروګرام کیش فارورډ. اول به زه ساده یمن حوالې سره دا خبره وکړو چې دا ورکوي 2500 روپۍ 3 میاشتو کې 16,000 روپۍ ورکوي هغه هم 3 میاشتې. خطي یقین ولره دا 3 میاشتې د مو خلک په 4,000 باندې 3 میاشتې ذلیلوي. 3 میاشتې کې د مو وړکي ذلیلوي، مو ښځې ذلیلوي، مو وړکي، مو مشران، مو معذوري ټول ذلیلوي. او بار دا خبره مو ډي سي ټول ته یې خیال دی سره دا زلالات کوم دا د بانک شي پراپر طریقې سره د کور شي هلته د ښځو دپاره د سیارۍ بندوبست هلته یې مو سپین ږیرو دپاره د اوبو بندوبست د واشروم بندوبست ټول نه غوړ شی دی چې هلته یې خلکو عزت محفوظ وي په دې باندې ایکشن نه کوي. او زه به دا وایم چې ساده امن کوم پروګرام په ټولې باټه کې روان دی خو په خصوص په کورم کې روان دی داسې ماته محسوسېږي لکه ته د هیرامنډ یو برانچ دلته کلو کړي. زه به داسې وایم په دې چې زناناتو کلي میدان کې کېنوي او دا د موبایل زمانه دی سټاپ د تو میل دی سیکورټي ګارډ یې تو میل دی کارډ ورکوي د تو میل دی انټري کوي هغه یې تو میل دی پیسې څه ورکوي کوز هغه کې هغه یې تو میل دی تاسو کوم اې ټي ایم مشین لګولی هغه د کور لګي مته هر چې کار میل کې د پښتنو د کلچر او د رواج په خلاف دی. دویم یو دا دی بل پروګرام روان دی کیش فارورډ یعنې هغه خلک چې هغه خپلې علاقې کې کار وکړي هغو ته ډبلیو پي طرفه 6,000 روپۍ میلیږي. څو 6,000 دلته چې کوم امپلیمنټ کوي هغه ادارې نامه پر ډې دی بیا چې کوم خلک روپۍ ورکوي هغه ته یو بي ایل والا اومي یو هغه د پروګرام دی هغه ورکوي 6,000 روپۍ 6 میاشتې زلالات کار یا وکړي او بیا 6 میاشتې به دا خلک د خپلو روپیو ریسیو کونې دپاره ذلیل کېږي. بیا تاسو به دغه پروګرام کې ځانخیلي کې بیا یو د ویډیو وکړو چې موږ خلک کومره کم ذلیلوي نه هغه پروجیکټس هغه د خلکو د ډیګنیټي د خلکو د عزت نفس د خلکو د عزت خیال نشي تللی په علاقې کې امپلیمنټ کېږي چې دې دپاره امپلیمنټ کېږي چې خلکو سره څه کوم نارمل لایف ته راشي خلکو ژوند سره بهتر دلته د مو خلکو نور ژوند خرابېږي خلک نور سوالګري کېږي خلکو نور د کار والا کوم هغو کې کیپیسټي دی هغه کې ختمېږي دا خلک داسې دی لکه سوالګري جوړوي. نو مو داسې اوس د کوم ډبلیو پي والا کوم دلته پروګرام روان دی اف ار ډي دلته امپلیمنټ کوي یو پوینټ دغه پیسې نشته کوم پوینټ ته ته 2-3 خلک راغواړي هغو خلکو ته د سیارۍ بندوبست نشته هغو خلکو ته د اوبو بندوبست نشته هغو خلکو دپاره ته د کرسي د نستي هغو خلکو ته د خپل څه کوم سټاپ دی هم په دوکانه کې کله په دوکان کې کار کله په حجرې کې کار کله هلته سکول څه کار کله خلک سیتین کې کله خلمیر بخي کله بادامي کې چور چپېره خلک ته ویږي راته ویږي او زه به یم دریم اورېزه دی چې نن هم مو ته په حجرې ته دومره خلک راغلي سپین ږیري سره مو ته دا مشکل دی دا مشکل خلک رسي مو ته دا مشکل دی دا مشکل دی ای سی صاحب ډي سی صاحب دی به دې ویل ایکشن نه اخلي حالانکې دې حوالې سره مو د ډبلیو پي څه کوم فشار لیول افسران هم خبر کړي په ډي څه کوم لیول افسران هم خبر کړي دلته څه کوم نه هم ټول خبر کړي دي هغو ته مو خلکو د تکلیف هېڅ احساس کېږي نه په دې ځای دفتر کې لکه څنګه دلته آرام سره ناست یم دا شعور هم مو ټول ته سره زلالات په جواب نه کړه مو خلکو ریسپیکټ طرف ته توجه ورشي د 6,000 روپۍ نه دی په کور خو 6,000
په زور یې موږ خلک ذلیل کېږي نه. بیا هم د کوم هیومینیټي ارګنایزیشن دی مهرباني وکړي کوم هم ارګنایزیشن چې هغه ډیزاین کې په کور د علاقې رسم رواج او د خلکو د سهولت لپاره د لانچ کړی شي. ډېره مننه.